نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دين وشعبو کی دوی شعبی نوم دی عبادات. عبادات لا ده عبادت جمع او ده عبادت لفظی معنی ده بندگی. ده دین پرنا کی، ده قرآن و ده حدیث پرنا کی مسلمان چې کم کار د الله جل جلاله د راضي کولو او د خوشحالولو لپاره کوي، د دې کار نوم دی عبادت. عباداتو کی پټولو کی اول مقام او مرتبه د مونځ ده. د ایمان نه بعد د ټولو نه اول چې کومه فریضه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه په امت فرض شوې ده، نه هغه مونځ دی. او د مانځه نه بعد بیا دویمه فریضه د الله جل مجلوه د طرفه پری امت باندې چې کومه فرض شوې ده، نو د هغې نوم زکات دی. د زکات لفظي معنا درې معنی علما کوي. للفظ زکات یو معنا ده طهارت، پاکوالی. او د لفظ زکات دویم معنا ده برکت. او د لفظ زکات دریم معنا علماء کوي نیما او زیادت، پاکوالی، برکت او ډیروالی. دا د عربی په ژبه کې د زکات لفظ هغه درې معنی دي. د شریعت پرنا کی، د قرآن او د حدیث پرنا کی
د زکات تعریف د زکات معنا او مقصد هغه دادي چې د یو مخصوص مال نه او د مخصوص مال د مخصوص مقدار نه په کال کې یو ځله یو خاص مقدار یو مستحق بنده ته سپارل او ورکول دې ته زکات وایي. روماني ټکي پکې دا دي د مخصوصه مال نه دا ځکه چې په هر مال کې الله زکات نه دی فرض. دویم ټکی پکې دا راغله د مخصوص مال د مخصوص مقدار نه ځکه چې په کم مال کې الله پاک زکات فرض کړی نه د هغې لپاره الله پاک یو حد ایښی دی چې د هغه حد نوم دی نصاب چې هغې ته ورسي نو زکات به پکې فرض وي هغې ته د رسېدو نه وړاندې کې پکې زکات نه وي فرض. او په کال کې یو ځل مونځ هره ورځ دی حج په ټول عمر کې یو ځل دی روژه په کال 12 میاشتو کې یو میاشت ده او زکات په کال کې یو ځل د مخصوص مقدار په اندازه دا ټکي پکې ځکه لګي چې څومره زکات الله پاک د مسلمان په مال کې فرض کړی دی د هغې دپاره الله پاک حد مقرر کړی دی. د څارویو نه به دومره ورکړي د ځمکې د حاصلاتو نه به دومره ورکړي او د کاروبار او د ګروپو نه به دومره ورکړي او دا ورکړه چاته د الله په بندګانو کې داسې یو بنده ته چې عند الله هغه د هغې حقدار او مستحق دې ته د شریعت په ژبه کې ویل کېږي زکات. دا د زکات لفظي معنا ده. د احادیثو نه هم دا مسله معلومیږي چې کم څیز ته کم نوم کېښودلی شي او بیا د هغه نوم چې کومه معنا وي نو د هغه معنا څه ناڅه اثر الله پاک خامخا په هغه څیز کې اچوي. ځکه د الله او د الله د رسول تعلیم دا دی چې خپلو بچو له ښکلي نومونه ږدئ با مقصده نومونه ږدئ با معنا نومونه ږدئ ځکه چې کوم نوم دی ورله کېښود د دې نوم به څه معنا وي نو که دغه معنا یې ښه وه الله پاک به دغه بچي کې ښه اثر اچوي او که معنا یې بې خونده وه الله پاک به بیا پکې غلط اثر اچوي. نو په شریعت کې چې کوم عبادت ته د زکات دا نوم الله ایښی دی
نو د دې زکات د نوم دا درې معنی دي او د دې درې واړو معنو اثر الله پاک په دې شرعي زکات کې اخیری د لفظ زکات علماني معنی پاکوالی طهارت دغه معنی اثر پکې الله پاک زکات اخیری چې د زکات په ورکړې سره یو خو الله پاک د مسلمان دا باقی مال پاک کی او دویم د دې مسلمان د زکات د مال د مالک په زړه کې د مال چې کوم حرص دی لالچ دی مینه محبت دی نه الله پاک د زکات په ورکړې سره هغه د حرص هغه ګندګي ما الله پاک کی او دا الله جل مجلوه خپل ول نبی علیه الصلاة والسلام دا الله حکم کوي خذ اخلا من اموالهم الذي مسلمانان دمالوننا صدقة زكاة دلی زکات دا اغشتو بصفی دی تطهرهم بها دلی زکات بزیری سرطا دوی پاکوا یعنی دوی مالون پاکوا وتزکیهم او دوی تزکیه کوا یعنی دوی زرونا نمال دلالچ او دا حرسنا صفا کوا او اغینا علاوه دریما خبر الله محبوب پیغمبر تدا کئی چی کم مسلمانانو نت زکات واخلی او زکات در کی وصلی علیهم نتا اغیت دعاگانی کوا إن صلاتك سكن لهم او د زکات د ورکړې په وجه باندې زکات ورکون کو امتیانو ته چې کوم دعا وکي ستاسو د دعا په وجه سره به دا غوي زورونو ته تسلی او سکون رسی د زکات د لفظ دویمه معنا ده برکت برکت دا د عربی د ژبې لفظ دی قرآن کریم کې ډېرو ځایونو کې راغلی دی او په احادیثو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ام دا لفظ ډېر زیات استعمال کړی دی علماء کرام مفسرین او محدثین او فقهاء او د دیوبند اکابر او مشران دا خبر بیا لیکي چې د موجوده زمانه د خلکو او د پخوانی زمانه د خلکو یو بنیادی فرق د دنیا او د دولت او د پیسو او د مال مبارک هغه داو چې پخوانو خلکو با د شمار حساب نه لګولو د شمار سوال به نه کولو د ډیرواري سوال به نه کولو هغه به د الله نه د برکت سوال کولو او د موجوده زماني خلک
نعوذ بالله بس تجد بركة دانم أوري نو داغي دا حقيقت نندي خبر أرسل ديروالي كلاجاني ديروالي كلاجاني ديروالي كلاجاني تشاوهم وجمانم دي طرف تنزي شيء ده الله أنا بيخبل مال كده بركة سؤاله كم أم دغ بنيادي وجدت مال خير شو أو مشكلات أو غمون أو بريشانية أو لالچون أو بغزون أو جگني كور باني دا صل في صدرم زيادة شو ذكا شعار سرشتا لكن الله جل جلاله بركات أغشتي بركات مسلمان غانين تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده بركة دا الله بلاس كني او دا بركتون مالك الله دي اس بركت تور دي سور دي سپين دي سشيني بركت نم دي دا هذا خير چې هغه خیر یا په عمر کې راشي یا په رزق کې راشي یا په علم کې راشي یا په عمل کې راشي یا په کور کې راشي او یا د مسلمان په اولاد کې راشي او براه راست د الله د اړخ راشي ظاهر کې د هغې دپاره هېڅ سبب ني نخکاري او نه لیدل کېږي او نه اورېدل کېږي نو کم خیر چې الله جل جلاله د خپل اړخ نه د مسلمان په عمر کې رزق کې یا اولاد کې یا مال کې یا اعمالو کې یا په علم کې واچوي د دې خیر نوم دی برکت داسې خیر دی برکت او چې په کم اولاد کې الله پاک د مسلمان لپاره برکت واچوي لږ به خدا اولاد به د خوشحالي او د عزت ذریعه او چې الله ته برکت وایي ډیر به خدا به د دنیا او د آخرت د رسوایی ذریعه کم مال کې چې الله برکت واچوي لږ به خدا د زړه به موري سترګې به یې مړي د خلکو به ورسره مینې د الله به ورسره مینې او چې الله ته نه برکت والي شی به ښه ډېري خو خلک به یې دشمنان خپل خپلوان به یې دشمنان ګر ګاون به یې دشمنان سکون اطمینان به نه راځي نعوذ بالله مړخ به نه نو دي شرعي زكاة بركات زكاة دي وجنوي چې د زکات دویمه لفظي معنا د برکت او د زکات د ورکړې په ذریعه سره الله پاک د مسلمان په دې باقي مال کې برکت اچي ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته في صحاح ستة وحديث دي نيوزي كيكي دا زكاة مال دا مسلمان دا نور مال سرا مگر سمور سرا يوزيوشي أهلكته أغباقي ماله لبرباد أو تباكي نو دا دي يو معنى دارا چې کله مال زکات نصاب د ورسېده او کال پې وورېده او دغه مسلمان حساب کتاب اونکه او دغه زکات د مال د دې باقي مال نه جدا نه کړلو نو دغه مال ولګي د باقي ټول مال د ځان سره تباہ او برباد
او د بربادیدو دا دو معنی دي یو معنا دا ده چې برکت الله تی نواري او دویمه معنا دا ده چې بیا د دې باقي مال دا لګیدو لپاره الله دا شي لارې را پیدا کی چې دې بزان پوریږي ارش الله تی غشت ما خالت الزکات مالا الا اهلكت بل حديث کی محبوب پیغمبر وایي اے مسلمانانو د خپل مالونو حفاظت کوي د زکاتونو په ذریعه سره د خپل بیمارانو د بیمارو علاجونه کوي د صدقاتو په ذریعه سره د غمونو د مصیبتونو د پریشانو د طوفانونو مقابله کوي په دعاګانو سره زکات دا د مسلمان مال بچکی محفوظ کوي صدقه د مسلمان د بدن او د روح بیماری ختمی او د مسلمان دعا دا د هغه طوفانونو د پریشانونو لپاره رکاوټ جوړیږي چې کومې په مسلمان باندې را رواني مخکې په مسله اورېدلې ده الدعاء ينفع د مسلمان دعا فایده رسي په هغه مصیبت کې هم چې کوم در باندې راغلی دي او کوم مصیبت چې در باندې راغلی نه دي را رسېدلی نه دي د هغې نه دي بچ کړي نو د لفظ زکات دا درې معنی دي او دریمه معنا ډیروالی دی د زکات په ورکړې سره کله هم الله پاک مال کمی نه الله پاک مال زیاتی کیف په لحاظ سره هم او د کم او د مقدار په لحاظ سره هم يمحق الله الربا الله پاک بیخکنی کوي جرلی کټ کوي الربا د سود ويربي الصدقات او الله پاک زیاتی صدقه او زکاتونه په دین کې چې کوم احکام الله جل مجلوه او بتا سبحانه مقرر کړی دي نو دا دو قسمه احکام دي بعض احکام داسې دي چې د هغې تعلق امددي امت سره دي په مخکینو امتونو باندې نه او بعض حکمونه داسې دي چې د امت محمدیه نه وړاندې په نورو امتونو باندې هم الله پاک هغه مقرر کړي داسې احکامو د احکام عامه وي او چې د کوم تعلق د دې امت سره دی هغې د احکام مخصوصه وي نو زکات یوازې د نبي علیه الصلاة والسلام په امت باندې الله نه دی فرض کړی مخکینو انبیاءو د هغې په امتونو باندې هم الله فرض کړی یعقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام یوسف علیه السلام د دوی د دې ټول خاندان په باره کې الله قرآن کې وایي واوحینا الیهم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويدغ أنبياء كرامو أو لديد أمتون تا من نور أحكامنا علاوة دادي حكمنا كريو يو نيك خير خيغري كارونا كول وإقام الصلاة أو مسقائمون وإيتاء الزكاة أو الزكاة وركول
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نبي عليه الصلاة والسلام تألاوي قرآن راوانا أو قرآن كريم كي أقورا إسماعيل عليه الصلاة والسلام أغر آيات كان واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وعدوك رشتري وكان رسولا نبيا رسولهم نبيهم. لازال مثلا ده رسول أو نبي ده دوار بمعنى کی فرق نہیں. بعضی پیغمبران رسولهم دی انبیاء دی او بعضی پیغمبران رسول دی او انبیاء دی. ده رسول او ده نبی ما کی فرق نہیں. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. او إسماعيل عليه الصلاة والسلام بخبر خاندان تا والأهل عيان تا ولو ما تحت دا حكم قولو دا موزة أو دا زكاة. وكان عند ربه مرضيا أو دا الله دير خوف. نو إسماعيل عليه الصلاة والسلام أو دا غب أمت بانهم الله باك زكاة فرض کرے. فدي أمت باني كما عبادات شاء الله جل مجلوه مقرر كريني نلقوناني موردا بعضي سنوي عبادات دي بعضي عمري عبادات دي أو بعضي يومي روزمرة عبادات دي طول عبادات. موز لا يومي لا روزمرة عبادت دي لو رزم دي رشبيم دي او يوم مكمل سركل دي لو رزي دا راختو بوحكي ورزي نيميت دا رسيدو بوحكي بيا دا ورزي دا ختمدو بوحكي بيا دا شبي دا شروكدو بوحكي بيا دا شبي دا ختمدو او دا ورزي دا را شروكدو بوحكي لا يتردد الله جل جلاله يخيل أو حج عمري عبادتي كيوسري أربتي وكربتي دي هم وربان حج يوز الفرز دي أو كده يوسري لشلو لك ربو واسمي موجودة زمانك باغماني حج يوز الفرز شكل حج فرش. نبي عليه الصلاة والسلام صحابة كرام راجمك يا أيها الناس إيه خلقوا إن الله قد فرض عليكم الحج. استاسوا الله بتاسوا ماني حج فرزك. يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج. يصحبي لا باسنا ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حجر باني هر كاني فرزني المحبوب بيغمبر بصحابة كرام وتبين شي زلدر دس وين كان شي داشي كاوي بس بيا كاوي نور تبوسون المبوسون سوالون مالون ما كاوي يا دا جرامش قرآن کے معنی آیت راولی گل يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن أشياء وليرو كيسو بس ما قرزي إن تبدى لكم تسؤكم ويش بديرو خبرو بس انخلي أو راسكولي بيا بداسي خبرو ردنا خيدراشي بيا بخبري كل كولي بينش. النبي عليه الصلاة والسلام ورد فرمائن شي كمادر تنعم ويلي بيكنا
أو نبيات زمان نعم دا أو بوجباني با الله پاک هر کاری په هر مسلمان باندې حج فرض کړی وي نو دا د نبی عليه الصلاة والسلام شفقت د خپل امت باندې هغه دوی باس چې سمي قال كده ابو سنه وکاو او بيو فرمایي حج ټول مرګي يوزن لي او رجاء او زكاة دا سنوي سالانه عبادتونه دي قرباني او فطرانه سالانه عبادتونه دي فکار کې يوزن دا غنمي څومره عبادات چې الله جل مجلوه په مسلمان باندې مقرر کړی دي درې تقسیمې دي یو ته بدني عبادات وایي دویم ته مالی عبادات وایي او دریم ته عبادات مرکبه یو عبادات مالیه دویم عبادات بدنیه او دریم عبادات مرکبه بدني عبادته اغا عبادت توي چې دا هغه تعلق صرف او صرف د مسلمان بنده د جسم د بدن د اعضاء سره وي نه مال پکې سکار نه لا الله د قران تلاوت لا الله ذکر لا الله په پیغمبر باندې درود او 15 وخت مونږ دا بدني عبادت دي پوزه پکې لګي تندې پکې لګي مټې پکې استعماليږي ګوتې پکې استعماليږي ګونی پکې استعماليږي پنجې پکې استعماليږي پندې پکې استعماليږي پوندې پکې استعماليږي شونډې پکې استعماليږي د مسلمان د بدن هر اندا په مازه کې الله استعمالي دا بدني عبادت او دریم قسم عباداتي دویم قسم مالي عبادت چې دا غي تعلق صرف او صرف د مسلمان د مال سره د بدن په سکار نه زکات مالي عبادت او دریم قسم عبادات مرکبه مال او بدن دواره بسر مرګري شي نه الا باغه بندگی او عبادت سره ترسي عمره دا مركب عبادت دي جهاد مركب عبادت دي او دا نجي حاجه دا مركب عبادت بدنا مغالي او مالا مغالي هذا خبر ده سألوا الإمامان دي إمام مالك رحمه الله إمام شافعي رحمه الله إمام أحمد بن حنبل رحمه الله أو إمام أبو حنيفة رحمه الله دادري واري إمامان إمام شافعي إمام أحمد بن حنبل أو إمام أبو حنيفة رحمهم الله وي چې دومره معلم در سره چې تم به دې راتلی شي او استاد راتلو ور د خپل بال بس خزم پرې خوري شي نو حجر باندې فرض دي او لارم صفای لار کې شروع کاو جملي امام مالک رحمه الله وی یعنی سوالین در سره د جاز د جګړه د مستوز دي امام مالک رحمه الله دا ډېر لوی محدث هم نه او لوی فقيه هم نه او لقب دي امام دار الهجرت د مدینه منورې اوسیدونکي دي دا هم مذهب دی کله یو سړي سره یو روپۍ نه کړه یو روپۍ مو سره نه او چک جوړ دي ځوان دي تکړه دي او په کار کسب کول باندې قادر دي نه ام په باندې حج فرض بيجي بخبر هم په باندې حج فرض دي زیبه کبه میاش کې ورسېدو کبه کار کې ورسېدو په دې لار کې بزان له
روټي مګټي او سفر مم کوي او حج ته ځي دا دي امامان مسلم نو سمې درته وي چې حج دا مرکب عبادت دي د ایمان نه بعد فدي امت باندې د ټولنا اول الله جل جلاله اول المنص فرض کو او د مانزره بعد بیا الله پاک څه شي فرض کو لو استاذ مخي مزيك د هجرت په دویم کال باندې د هجرت په دویم کال باندې د شعبان د میاشتې په لسم تاریخ اول روزه فرض شوه بیا ورپسې د صدقه الفطر حکم راغی او بیا ورپسې د زکات حکم راغی بیا ورپسې د چا حکم راغی د زکات اول د مکې مکرمې په ژوند کې څه شی فرض شوی مونځ او څو ځله مې درته وویل چې د دین چې څومره احکام دي 99% احکام هغه د هجرت نه بعد په دې لسو کالو کې د الله په پیغمبر باندې الله پاک فرض کړي او لاګو کړي دي مخکې نو د هجرت په دویم کال د شعبان د میاشتې په لسم تاریخ باندې اول د روژې حکم راغی بیا ورپسې د فطراني حکم راغی او بیا ورپسې د زکات حکم راغی خو په یو خبره ځان پوهېږي ویوم ځکه چې نن سبا خو د فیسبوک دور دی بیا په بل شان خبره اور بیا یو شان دی خبره خو بل شان دی ګوره اصل زکات فرض شوی دی په مکه مکرمه کې اصل زکات فرض شوی دی په مکه مکرمه کې سورۃ مزمل دا هغه سورۃ دي چې کوم په مکه مکرمه کې نازل دي او په دغه سورۃ کې الله پاک محبوب پیغمبر ته حکم کوي واقیموا الصلاة وآتوا الزکات نو موږ هم په مکه مکرمه کې فرض او زکات هم مکه مکرمه کې فرضیت په مکه کې راغلي دي البته په مکه مکرمه کې د زکات د احکامو چې کوم نور تفصیلات دي چې څومره به ورکړي د کم مال نه به زکات ورکړي کم شرطونه دي زکات به چا چاله ورکړي دغه تفصیلات دا نور راغلي دا تفصیلات به د هجرت په دویم کال باندې د رمضان د میاشتې او د فطراني وروسته الله جل جلاله راولېږل الله پاک دې په دې خبر باندې ماته او تاسو ټولو ته د پوهې او د عمل توفیق را نصیب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم